السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، تاسو ته نن یو پیره بیا مخاطب یم او د یوې نوې وظیفې سره یو نوي عمل سره ستاسو په وړاندې موجود یم او امید د ربه لرم چې تاسو به روغ یې، جوړ به یې، خوشحاله به یې. الله هم د صحت په جامو کې لره، خوشحاله لره، د هر قسم تکالیفونه والله محفوظ ساته، د هر قسم بیمارونه، د هر قسمه مشقتونه والله محفوظ او په امان کې ساته. نن تاسو ته کوم وظیفه در کوم، دا ډیره انتهایی اسانه وظیفه ده، ډیره قیمتي وظیفه ده، ډیره برکت والا وظیفه ده. د دې په ذریعې سره به الله رب العزت ستاسو د رزق تنګي ختمه کړي. الله رب العزت به ستاسو د مال او دولت او پریشاني ختمه کړي. الله رب العزت به ستاسو په مال او دولت کې برکت واچوي. الله رب العزت به ستاسو هغه رزق کې برکت واچوي. دا وظیفه تاسو په پابندۍ سره وکړئ، الله رب العزت به دغه ټولې پریشانۍ ستاسو ختمې کړي او په مال او دولت کې به الله رب العزت ستاسو هغه برکت واچوي. وظیفه څه وظیفه ده؟ وظیفه داسې ده چې هر کله انسان هغه سحر کې راپاڅي، د سحر دا ټیم داسې چې دا عموما په دې کې انسانان هغه راپاڅي نو مخکې خوراک نه کړی هغه وکړي. دغه رنګې دا کم د الله رب العزت نور مخلوقات ځناور چې دي، مرغۍ شي، نور ځناور شي، دا ټول چې سحر کې عموما هغوی وږي، نو د هغې متعلق دا ډېره بهترینه وظیفه ده، ځکه چې دا مرغۍ دا د الله رب العزت مخلوق دی. نو په دې باندې رحم کول داسې دي، دا په ځان باندې رحم کول دی، ځکه الله رب العزت فرمایي چې تاسو په ځمکو والو باندې رحم وکئ نو زه په تاسو باندې رحم وکړم. نو د هغې متعلق دا بهترینه وظیفه ده. وظیفه داسې ده چې هر کله سهار ته راپاڅې نو کور کې دانې راواله، د غنمو یا جوارو یا اوړه کور کې هغه راواله، خوشتۍ کا یا دا سړه روټۍ پرتې هغه راواله، په هغې باندې به یې وشپېرې فبأي آلاء ربکما تکذبان، فبأي آلاء ربکما تکذبان، دا به یې وشپېرې ووې، دا به پې چف کې یا به پې کف کې. او دغه رنګې 11 پیرې به د الله رب العزت 2 نومونه ووایي، یا رزاق یا وهاب، دا به هم پې چف کې او د هغې نفس به دا خوراک مرغو ته واچي، په چت باندې به یې ورته کېږدي یا هغې ته د رسولو بل څه بندوبست وي، مرغۍ لاندې راکوزېږي هغې ته به واچي. نو انشاءالله العزیز د دې په برکت سره به الله رب العزت په موږ باندې رحم کوي او په تاسو باندې هم رحم کوي. په دې سره به الله رب العزت د رزق تنګي هغه ختمه کړي، رزق او برکت واچوي او د رزق چې کوم اسباب دي هغه موږ او تاسو ته هغه مهیا کړي.